سات منګاوله کې ډېره افسوسناکه واقعه مخې ته راغلې ده چې د پنځو کالو ماشومې د ماشوم په مخامخ باندې ورته عزتمنه مور یې ولویشتله او دغه ماشوم عزتمنو دغه مور باندې یعنې پروت دی او چغې وایي چې ماته د انصاف میلو شي زما مور اخر په څه باندې مړه کړه. راځئ مینهوال تاسو موږ سره په دغه ویډیو کې کتلی شئ. د دې ویډیو نه مخکې اول زه تاسو ته دا یادګینه وکړم تاسو کو چارې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وي چینل هم نوي سبسکرایب کړئ مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې سره د ټلۍ نشان ووهئ چې ښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې عزتمنو دغه ماشوم سره ظلم شوی دی زیاتی شوی دی. دغه ماشوم عزتمنو د مور کونډه وه. عزتمنو نه پوهېږم چې دغه ښځه اخر په څه وجه باندې عزتمنو یعنې مړه کړله ویشتله اخر ولې داسې وشول چې عزتمنو اوس ویلې کېږي چې دغه د ماشوم د مور دغه ملزم خو یعنې ګرفتار کړی شو خو تر اوسه پورې دا وجوهات مخې ته لا نه دي راغلي چې دی اخر په څه باندې وجل د دې مور اخر داسې څه ګناه کړې وه چې دغه ظالم ولګېدلو او دغه بېګناه ښځه یې بېګناه بېدردۍ سره ووژله. د دوی تعلق د سوات د منګورې سره و. عزتمنو تر څو پورې به داسې کېږي دا تصویر دنیا ته یوه نشانه یو عبرت پاتې شولو ټولو دنیا ته یې وښودلو چې وګوره د فلسطین نه هم عزتمنو دغه ښځې سره سیوا ظلم شوی دی. ځکه عزتمنو چې په فلسطین کې به دغه شانتې کسان ویشتلی شو خو د هغوی به ظلم او هر څه به معلوم چې دا یعنې دوی اسرائیلو یعنې ووژله. خو عزتمنو نه پوهېږم چې دا ښځه اخر په څه باندې مړه شوله او په اخر په څه باندې عزتمنو د ده ډزې پرې وکړلې چې اخر جلې شولو د دغه ماشوم مور اخر په څه خبره باندې عزتمنو یعنې ووژله شو. دغه ماشوم سره ظلم شوی دی. دې ماشوم ته د انصاف ورکړل شي. دغه ملزم عزتمنو ګرفتار شوی دی. دې ملزم ته د مکمل سزا ورکړل شي. زموږ د سره تر ننه معلومات د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ دا سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې سره د ټلۍ نشان ووهئ چې هره یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسوي.